نن تقریبا 1000 سال پهله به د کاپۍ پاڼې څنګه جوړېدلې. دا یو چاینیز دی د باڼس نه د کاپۍ پاڼې جوړوي په زړه طریقه باندې. نو راځئ ګورو چې دی دا پاڼې څنګه جوړوي. دا دی باڼس یې کټ کړلو خو مزېدار یې پیک کړو. یا الله خیر ورځ یې پکې و د سپي په سر یې رالاړه کلر څه جمع یې کړل. صحیح اوبه یې وله ورکړې مطلب پسته یې سبا راغله. پوستکی ته بالکل دننه نه لرګی یې وړو. صفا یې کړلو ښایسته په اوبو کې وینځلو. یو ورځ خو یې په وینځلو تېره کړه صرف. اوس یې وچوي بله ورځ. یو ورځ یې په وچولو هم تېره شوله. دا یې څه پوډر موډر ورله جوړ کړي دي. چونه ده زما خیال دی. وچې کړل او ګورې نن سبا به څومره په اسانه جوړېږي او مخکې اوهو ویې وینځلو بیا یې وچ کړل. یو ورځ بعد بیا یې په همغه چونه کې بیا وویل. بیا یې وچ کړل. بیا یې اوبو له راوړل. دا خو بس وچوي او بیا یې وینځي، وچوي او بیا یې وینځي. یو ورځ یې مطلب تپله کېغوستل، اوبو تپله. همدغه وینځي بیا یې وچوي، بیا یې وینځي بیا یې وچوي. او د دې نه به څومره پاڼې جوړې شي. نو څه بس اوس یې وله بوره جوړه کړله بس. بیا یې وینځل. بیا یې په اوبو تپله کېغوستل. بیا تاسو سوچ وکړئ دا څومره محنت کېږي یو څو پاڼو دپاره. دې نه به څومره پاڼې جوړې شي. دا وګوره اوس یې بیا ورته کېغوستل. خو ورو ورو دا باڼه دا لرګی چې دا ورو ورو لګیا دی خټه کېږي. چې کله دا مکمل خټه شي زما خیال دی دا د اوس وګوره لږ لږ داسې مالوچ شکل یې واغوستلو. دا وګوره بیا یې لانده کړه.
بیا یې اوبو کې تپله کېغوستل اور له یو شل پیره خو به یې وچ کړي او لمده کړي او بلکل مالوچ ترې جوړ شو داسې شی دې جوړ شو لکه کاغذ پیپر چې کوم کله سړی لونکي هغه هم داسې شي د هغې حالت ته خو یې راوستلی ګند یې بار کړو اوس یې ټکوي اوس یې میده کوي بلکل مکمل یې میده کړلو دا هم کومه لرګی دی زما خیال چې بلو ملو والا لرګی دی او بلکل دې کې واچوه اوبو کې او دا اوس د پیپر سانچه ده بلکل دغه رنګي کاغذونه ترې اوس وباسي پیپر ترې وباسي پاڼې ترې وباسي ټول یو بل د بر ږدي چېرته یو بل کې وننښلي یاره پریس کوي یې اوس یې پرې ښه مضبوط کاڼي پرې کېغوستل شي مکمل پریس شي اوبه یې ترې وکاږله ویې نشلی د ظالم بچی دومره په خوارو دې جوړه کړې دا وګورئ فاینلي چې کوم دی دا پاڼې برابرې شول مکمل شو نو تاسو وکتل ملګرو چې څومره په خوارۍ باندې به یو پاڼه مخکې جوړېدله اوس خو به فکټریانې او د هغې زر به جوړېږي خو مخکې خلکو دپاره دا څومره سخت کار او د هغې نه زیات دا مطلب دا به کم ذهانت او کم ذهن به دې ته رسېدلی چې یاره دغه رنګ به یو پاڼه چې کوم دی وجود کې راځي لکه دومره محنت کول نه بعد به یو پاڼه جوړېږي دا پوره پروسس به پیله د چا ذهن ته راغلی نو که دې باره کې درته معلومات هم کمنټ وکړئ او باقي ویډیو خوښ شوي کمنټ وکړئ او ویډیو در سره لایک هم کوئ ملګرو سره هم شیر کوئ او پیج در سره ضرور فالو کوئ د نورو داسې ویډیوګانو دپاره والسلام